شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. د بیزاری اعلان دی د الله او دغه د رسول د طرفنا هغه مشرکانو ته چې تاسو ورسره وعده کړی وي. پس تاسو په ملک کې سلور میاشتې نور وګرځئ او یقین لرئ چې تاسو الله لرا عاجزه کون کې نه یې او دا چې الله رسوا کون کې دی کافرانو لرا. د حج اکبر په ورځ ټول خلکو ته د الله او دغه د رسول د طرفنا عام اعلان دی چې الله د مشرکانو نه وزار دی او دغه رسول هم. اوس کچري تاسو توبه وستلا نو تاسو د پاره بهتر ده او کو مخ مو واړو نو په شي چې تاسو الله لرا عاجزه کون کی نه یې او اے نبی صلی الله علیه وسلم انکار کونکو ته د سخت عذاب زیره واوروا بغیر د هغه مشرکانو نه چې داغوی سره تاسو معاهده کړی دي او بیا په خپل وعده پوره کولو کې تاسو سره څه کوتاهی نه ده کړی او نه تاسو خلاف د چا سره امداد کړی دی. نو د داسې خلکو سره تاسو هم د خپل نیټه پوری وعده پوره کړئ ځکه چې الله متقیان خلق فخوي. نو کله چې حرامي میاشتې تیر شوه نو مشرکان قتل کړئ په کم ځای کې چې بیا مومای او هغوی راونی سي او ګيري کړئ او د ګيرېدو په هر ځای کې ورته د سزا ورکول د پاره کې نه کو هغوی توبه وستله منځ قائم کړو او زکات ورکړو نو بیا پرېګ دی. الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. او کو په مشرکانو کې څوک ستانه پناه وغواړي او د الله د کلام اورېدو د پاره تعالی راضي نو هغه له پناه ورکړه تر هغه پوري چې هغه د الله کلام واوري بیا هغه د خپل امن زیته ورسوا. داسې کول ځکه پکار دی چې دا خلق علم نه لري. د دې مشرکانو د پاره د الله او داغه د رسول پنځ وعده اخر څنګه کې دی شي بغیر داغه خلکونه چې تاسو ورسره د مسجد حرام په خوا کې معاهده کړی و نو ترسو پوری چې در سره هغه سیده چلیږي نو تاسو هم ورسره سیده چلیږئ ځکه چې الله متقیان خلق فخوي. خود دوی نه علاوه د نورو مشرکانو سره با وعده څنګه وشي چې دا غوي دا حال دی چې کو پتا سو باندې قابو بیا مندلا نو نه به د خپل ولای لحاظ وکړي او نه به د معاهده د ذمہواری هغوی په خلو باندې ستاسو درازي کولو کوشش کوي خدا غوي زړونه انکار کوي او په هغوی کې زیات خلک فاسقان دي. هغوی د الله د آیاتونو په بدله کې لکشان قیمت قبول کړو بیا د الله پلار کې د بندیز د پاره ودریدل. ډیر خراب کارونه وو کم چې با دوی کول. د مؤمن په معاملې کې نه دوی د خپل ولای لحاظ کوي او نه د سو وعده د ذمہواری او زیاته همیشه د دوی د طرف نشوي دي. نو کچري دوی توبه وباسي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي نو ستاسو دینی رونه دي او د پوهه خلکو د پاره مونږ خپل حکمونه واضح کوو. او که د وعده کولو نه رستو دوی بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسو په دین باندې حمله شروع کړي نو د کفر د علمبردارانو سره او جنگيږي ځکه چې د دوی قسمونو لا هیڅ اعتبار نشته. شاید چې بیا د توري په زور سره به هغوی منشي. آیا تاسو به د داسې خلکو سره نه جنگيږئ چې هغوی خپل وعده ماتوي او هغوی قصد کړي وو چې رسول به د ملک نه وباسي او اول زیاته کوونکې هم هغوی وو؟ آیا تاسو د دوی نه یریږئ؟ که تاسو مؤمنان یې نو الله د دې زیات حقدار دی چې داغونه ویریږي. د دوی سره جنگ وکړئ الله بس تاسو په لاس دوی له سزا ورکړي او دوی به خوار او ذلیل کړي او د دوی په مقابله کې به تاسو امداد وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او داغوی د زړونو تاو به سوړ کړي او چې چاله خوښشي هغه له د توبې توفیق ورکړي. الله په هر څه پوها او حکمت والا دی. آیا تاسو دا خیال دی چې تاسو به هم دغه سي پرېخو دی شي؟ حالکه الله خلا دا ندلی دلی چې په تاسو کې هغه خلک څوک دي چې هغه د الله په لار کې سخت مهنت وکړو او د الله او داغه د رسول او د مؤمنانو علاوه بل څوک ځان له دوست نکړو. سچ تاسو کوی الله داغه نه خبر دی. د مشرکانو دا کار نه دی چې هغه د الله د جماعتونو محافظان او خادمان جوړ شي په داسې حال کې
چې هغوی په خپل ځان د کفر گواهی کوي دا هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې به هغوی همیشه اوسيږي د الله د جماعتونو آبادون کې محافظان او خادمان خو هغه خلک کې دي چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي او د الله نه بغیر د بل چا نه یریږي هم د داسې کسانو په حق لا دا امید دی چې په سیده لار به روان وي آیا تاسو حاجیانو ته ابو ورکول او د مسجد حرام خدمت کول د هغه سړي د کار پشان برابر ګڼل دي چې هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړو او د الله په لار کې سخت مهنت وکړو د الله په نسخو تا دوانه برابر ندي او الله ظالمانو ته نه غلار نه خي د الله سره خو د هغه خلکو درجه لوی ده چې ایمان راوړو او داغه په لار کې کور پرې خودو او په خپل مال او سری جهاد وکړو دغه کامیاب دي داغوی رب هغوی ته د خپل رحمت او د خپل رضامندۍ او د داسې جنتونو زیره ورکوي چې هلته داغوی د پاره د همیشه ژوند سامانونه دي پاغي کې به هغوی همیشه اوسيږي یقینا د الله سره د بدلی ورکولو د پاره ډیر سدي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي تاسو خپل پلاران او خپل رونه هم ځان له دوستان کوي کو هغوی د ایمان په مقابله کې کفر خوخ کړي پتا سو کې چې څوک هغوی ځان له دوستان جوړوي نو هغوی به ظالمان وي اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې کستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونه او ستاسو خزي او ستاسو خپلوان او ستاسو هاغه مالونه چې تاسو ګټلې دي او ستاسو هاغه کاروبار چې داغه دا نه چلے دو ستاسو سره یروي او ستاسو هاغه کورونه چې ستاسو فخ دي تاسو ته د الله او داغه د رسول او داغه په لار کې د جهاد کولو نه زیات غوروي نو انتظار کوئ تر هغه پوری چې الله خپل فیصله ستاسو مخې ته راوړي او الله فاسقان خلکو ته لار خودنه نه کوي الله د دین مخ کې په ډیرو موقعو کې ستاسو امداد کړي دي اوس د هنین د غزا په ورځ تاسو داغه د امداد شان لیدلې دي په دغه ورځ تاسو خپل ډیروالی مغرور کړی وای واغه ستاسو هیڅ پکار را نغې او زمکه در باندې سره د ارتوالی تنگ شوا او پښاو تختې دی بیا الله خپل تسکین په خپل رسول باندې او په مؤمنانو باندې نازل کړو او داسې لخرې راولې غلې چې تاسو ته په نظر نه راتلې او د حق نه انکار کوونکو ته سزا ورکړه ځکه چې هم دا بدله ده د خلکو د پاره څوک چې د حق نه انکار کوي بیا تاسو دا هم لیدل دي چې په دې طریقه د سزا ورکولو نه وروسته د الله چې چاله خوخوي هغه له د توبې استلو توفیق هم ورکوي الله معاف کونکي رحم کونکي دی اے مؤمنانو مشرکان پلید دي نو بس هغوی دی د دې کال نه وروسته مسجد حرام ته نږدې ناراضي او کو تاسو د غریبین یره کوي نو لري نه ده کو الله اوغاړي نو تاسو به په خپل فضل سره مالدار کړي بشکا الله په هر څه پوهه دی او د حکمت خاوند دی په اهل کتابو کې د هغه خلکو خلاف جنگيږي چې هغوی په الله او په ورځ د آخرت ایمان نه راوړي او چې الله او داغو رسول حرام کړی دی هغه حرام نه غني او دین حق خپل دین نه جوړوي د دوی سره جنگيږي د هغه وخت پوري چې دوی په خپل لاس جزيه ورکړي او ذلیل پاتې شي يهوديان وایي چې عزير د الله زوی دی او عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی دا به حقیقت خبرې دي چې دوی د خپل خلون راوباسي د هغه خلکو پشان چې هغوی د دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو په دوی دی د الله لعنت وي دا دوی د کم زین دوکه کیږي دوی خپل عالمان او عابدان د الله نه سیوا خپل خدایان جوړ کړی دي او دغه شان مسیح د مریم زوی هم خپل خدای جوړ کړی دی حالکه دوی ته د یو معبود نه علاوه د بل چا د بندګۍ کولو حکم نه وو شوی هغه ذات چې د هغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هغه پاک دی د شرک نه دا خبرونه کوم چې دا خلق کوي دا خلق غواړي چې د الله رڼا د خپل خلو په پکو مړکړي
خو الله د خپل رڼا د مکمل کولو نه بغیر بل څه منلو والا نه دی. اگر کو د کافرانو هر څومره خوخه نوي هغه هم الله دی چې خپل رسولي د هدایت او د حق دین سره را لېږلی دی چې دا حق دین دی په ټولو دینونو باندې غالب کړي. اگر کو مشرکان دا هر څومره نه خوښوي. اے ایمان والو د دې اهل کتابو د اکثرو عالمانو او عابدانو دا حال دی چې هغوی د خلکو مالونه په باطله طریقه خوري او خلق د الله د لارې نه منع کوي. د دردناک سزا زیره ورکړه هغه خلکو ته څوک چې سره زر او سپین زر جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي. یو ورځ براشي چې په دغه سوس پینو باندې با د دوزخ ور بل کړی شي او پاغه با د دې خلکو تندي ډډي او شاګانی داغلي کیږي. دا د هغه خزانه چې تاسو د ځان د پاره جمع کړی و نو اوس د خپل جمع شوی دولت مزه وسکئ. حقیقت دا دی چې د کلنه الله اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي. دا هغه وخت نه د میاشتو شمار د الله په کتاب کې هم 12 میاشتې ده او په دې کې 4 میاشتې حرام دي. دا ټیک قاعده ده. نو په دې 4 میاشتو کې په ځان باندې ظلم مکوئ او د مشرکانو سره ټول په جمع جنگيږي لکه څنګه چې هغوی ټول په جمع تاسو سره جنگيږي. او په شي چې بشکا الله د متقیانو سره دی. بشکا نسخ په کفر کې یو بل زیات د کفر کار دی چې دا کافران پرې بیلاری کړی کیږي. یو کال یو میاشت حلال کړی او بل کال هم هغه میاشت حرام کړی د پاره د دې چې الله کمی میاشتي حرامي کړی دي چې دا غي شمار هم پوره کړی او الله چې کم سو حرام کړی دي چې هغه حلال هم کړی. دا غوي بد عملونه دا غوي د پاره خاصه جوړ کړی شوی دي او الله د حق نه انکار کوونکو ته هدایت نو کوي. اے خلکو چې ایمان مو راوړې دي پتا سو شوی دي چې کله درته د الله په لار کې د وتلو د پاره ویل شو نو تاسو د ځمکې سره اون خطای. آیا تاسو د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړو چې دا سیدا نو تاسو ته د معلومه وي چې د دنیا د ژوند دا ټول سامانونه با په آخرت کې ډېر لګ اوخیږي. کو تاسو پانه سیدای نو الله به تاسو لا دردناک سزا درکړي او تاسو په زیبا یو بل ډله راپورته کړي او تاسو به الله ته هیڅ نقصان اون رسول شي. هغه په هر سیز باندې قدرت لري. تاسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم امداد اونکړو نو هیڅ پروا نشته. الله دغه امداد په هغه وخت کې کړی دی کله چې کافرانو هغه استلې وو، کله چې هغه صرف په دوو کې دویم وو، کله چې هغه دوانه په غار کې وو، کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې غم مکوا الله زموږ سره دی. په هغه وخت کې الله پاغه باندې د خپل طرفنا د زړه سکون نازل کړو او داغو امدادي په داسې لخرو سره وکړو چې تاسو ته په نظر نه راتلل او د کافرانو خبره خکته کړه او د الله خبره خو دو چتا. الله زبردست دی او په دی اوسئ کو سپکای او قدرانی او په خپل مال او سر باندې د الله په لار کې jihad وکړئ. دا ستاسو د پاره بهتر ده کو پوهیږئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم کو چری فائدہ په اسانه حاصله دلا او سفر آسان وي نو دی به ضرور تاسو سره تللو ته تیار شوي وو، خو په دوی باندې دا لار ډیره سخت شوه. اوس با دوی په الله باندې قسمونه خوري او وای با چې کومګه تلې شوي نو بهشکه چې تاسو سره به تلی وي. دوی خپل ځانونه په هلاکت کې اچوي. الله خپوهيږي چې دوی دروغجن دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم الله دې تا معاف کړي. تا ولې دوی له رخصت ورکړو؟ تاله پکارو چې تا دوی له خپل رخصت نه ورکولې چې درته معلوم شوي وي چې کم خلک رښتینی دي او دروغجن خلک به دې هم پیژندلی وو. کم خلک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري هغوی به هیڅ کله تاته دا درخواست ونکړي چې مونږه په خپل سر او مال سره د جهاد کولو نه معاف کړه. الله متقیان خلق خپې جنې داسې درخواستونه خو صرف هغه خلق کوي چې هغوی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري، چې دا غوی په زړونو کې شک دی او هغوی
خپل شک کې پریشان او سرګردان دي کو واقعي د دوی د وتلو اراده وې نو دوی با د دې د پاره خطرې کړي وو لیکن د دوی پاسې دل هډو د الله خوښ نه وو نو ځکه دوی سسکل او ورته ویل شو چې کینې د ناستو خلکو سره کچري دوی ستاسو سره وتلی وي نو پتاسو کې به د خرابتیا نه سیوا بل هیڅ سیز نه زیاتوو دوی ستاسو په مینس کې د فتنې اچولو د پاره منډي ترډي وهاله او ستاسو د ډلې حال داده چې اوس هم پتاسو کې ډېر داسې خلک موجود دي چې د دوی خبرې په غور سره اوري الله دا ظالمان ډېر خپېجني د دین مخ کې هم د خلکو د فتنې راپورته کولو کوششونه کړې دي او ستاسو د ناکام کولو د پاره هر قسم تدبیرونه سوچ کړی دي ان تر دې پورې چې د دوی د مرزۍ نه خلاف حق راغی او د الله کار خامخا وشو په دوی کې ځینې څوک داسې دي چې وایي چې مال رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما چوا واورای په فتنه کې خو داخلك پریوتی دي او دوزخ د دې کافرانو نه راتاو شوی دی چې ستاخه غړوي نو د دوی خفقان وي او چې پتا باندې سو مصیبت راشي نو دوی مخ واړوي او په خوشحالي سره واپس شي او وای چې خو شو چې مونږه د اول نه خپل معاملې ټیک کړی و دوی ته وایا مونږ ته هرگز سبدی یا خېګړه نه را رسی مگر هغه چې الله زمونږ د پاره لیکلی وي الله زمونږ مولا دی او مؤمنانو لا په الله باندې باور کول پکار دي دوی ته وایا تاسو چې زمونږ په حق لا تاسیس په انتظار کیای هغه د دین سیوا بل څه دی چې په دوه خېګړو کې یو خېګړه ده او مونږ چې تاسو په حق لا د سیس په انتظار کیو هغه داده چې الله په خپل تاسو له سزا درکوي او کو زمو په لاس درکوي خدانو اوس تاسو هم انتظار کوئ او مونږ هم تاسو سره انتظار کوونکیو دوی ته وایا که تاسو خپل مالونه په خپل خوخه سر خرج کوئ او کو په ناخو خی سره هرگز به هغه قبليږي نه زکه چې تاسو فاسقان خلک یې د دوی د خرج کړی شوی مال د نه قبلېدو وجہ د دین سیوا بل هیڅ نه ده چې دوی د الله او دغه د رسول سره کفر کړي دي منځله چې راضي نو په ظلمات سره راضي او د الله په لار کې چې څه خرج کوي نو په ناخوالۍ سره خرج کوي د دوی مال او دولت او د دوی ډېر اولاد دي تا په دوکه کې وانه چوي الله خدا غواړي چې د دې سيزونو په ذریعہ دوی د دنیا په ژوند کې هم او عذابوي او سا هم د کفر په حالت کې ورکړي دوی په الله قسمونه خوري او وایي چې موږ تاسو ملګری یو حالکه دوی هیڅ هم تاسو ملګری نه دي په اصل کې دوی داسې خلک دي چې تاسو نه یریږي کچری دوی د پناه بیامندو یا یو غار یا د سر پټول یو ځای نو په منډه به حالت ځان پټوي اے نبی صلی الله علیه وسلم پدې کې ځینې خلک د صدقو په تقسیم کې پتا باندې اعتراضونه کوي کو دغه مال نه دوی له سو ورکړي شي نو خوشاليږي او کو ور نکړي شي نو خفقيږي سمره خبوي چې الله او داغو رسول سدوی له ورکړي وو چې په هغه دوی راضي شوي وي او دای ویلي وي چې الله زموږ د پاره کافی دی هغه په خپل فضل سره مولا نور ډیر سره کړی او داغو رسول با را باندې هم مهرباني وکړي مونږ هم خاص الله تسترګنی ولیدي دا صدقات خو په اصل کې د فقیرانو او د مسکینانو د پاره دي او د هغه خلکو د پاره دي چې د صدقو په کار باندې مقرر دي او د هغه خلکو د پاره دي چې د چا پزړی کې الفت اچول غرض وي دارنګي دا د غلامانو آزادولو او د قرضدارو د امداد کولو او د الله په لار کې د خرج کولو او د مسافرانو د امداد د پاره دي یو فریضه ده د الله د طرفنا او الله په هر څه پوها او د حکمت خاوند دی په دوی کې څه خلک دي چې په خپل خبرو نبی صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوي او وايي چې دا سړی په وګونو کچه دی یعنی د هر چا په خبره یقین کوي ورته وایا هغه ستاسو د فائدې لپاره داسې دی په الله ایمان لري او په مؤمنانو اعتماد کوي او سراسر رحمت دی دا خلکو د لپاره څوک چې پتا سو کې ایماندار دي او کم خلک چې د الله رسول الله تکلیف ورکوي دا غوي د لپاره دردناک سزا ده دا خلک ستاسو په مخ کې قسمونه خوري د لپاره د دې چې تاسو راضي کړي حالکه کو دوی مؤمنان وي نو الله او د هغه رسول د دې زیات حقدار دي
چې دوی داوی د راضي کولو فکر وکړي. ولی دوی ته معلومه نه ده چې څوک د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو داغه د پاره د دوزخ ور دی چې همیشه به پکې اوسيږي. دا ډېر لوی رسوایی ده. دا منافقان د دین یریږي چې حسینا په مسلمانانو باندې یو داسې صورت نازل شي چې د دوی د زړونو ټول رازونه ښکارا کړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا نوري ټوکی کوي. الله هغه سیس ښکارا کوونکې دی د کم سیس د ښکارا کېدو نه چې تاسو یریږئ. که د دوی نه تاسو کړي چې دا تاسو څه خبرې کولې نو ضرب وای چې مونږ خو هسي مشغولې دو ټوکی مو کولې. دوی ته وایا آیا تاسو ټوکی د الله او داغه د آیاتونو او داغه د رسول سره وي؟ اوس عذرونه مکوئ. تاسو د ایمان راوړلو نه وروسته کفر کړی دی. کومګه په تاسو کې یو ډله معاف هم کړلا خو بلې ډلې لبا مونږ ضرور سزا ورکوو ځکه چې هغوی مجرمان دي. منافقان سړي او منافقانی خزي ټول د یو بل پشان دي. د بدای حکم کوي او د نیکۍ نه منع کول کوي او خپل لاسونه د خیر نه منع ساتي. دوی الله هیر کړو نو الله هم دوی هیر کړل. یقینا چې هم دا منافقان خاص فاسقان دي. د دې منافقانو سړو او منافقانو خزو د پاره او د کافرانو د پاره الله د دوزخ د ور وعده کړی دا چې په هغه کې به دوی همیشه اوسيږي. هم دغه د دوی د پاره مناسب دی. په دې باندې د الله لعنت دی او برقرار پاتې کېدونکو عذاب دی د پاره د دوی. ستاسو تور طریقه هم هغه دا کوم چې ستاسو نه د مخکې خلکو وا. هغه ستاسو نه زیات زورور وو او ستاسو نه د زیات مال او د زیاتو بچو خاوندان وو. بیا هغه په دنیا کې د خپل حصے مزه وکړي او تاسو هم د خپل حصے مزه هغه سی وکړي لکه څنګه چې هغه کړی وي او تاسو هم په هغه شان خبرو کې اخته شوي په څنګه خبرو کې چې هغه اخته شوي وو. نو داغوی دا انجام شو چې په دنیا او په آخرت کې داغوی ټول عملونه ضایع شو او هم هغوی په خساره کې دي. آیا د خلکو ته د خپل مخکینو خلکو تاریخ نه دی را رسیدلی؟ د نوح علیہ السلام د قوم، د عاد، د سمود، د ابراهیم علیہ السلام د قوم، د مدین د خلکو او هغه کلی چې پاستر کړی شو. داغوی رسولانو هغوی تخکاره نه خراوړي. نو د الله دا کار نه وو چې په هغوی باندې ظلم کړي وي، خو هغوی په خپل ځان باندې ظلم کوونکي وو. مؤمنان سړي او مؤمنان خزي دا ټول د یو بل ملګری دي. تنه کوي حکم کوي او د بدای نه منع کوي، منځ قائموي، زکات ورکوي او د الله او دغه د رسول حکمونه مني. دا هغه خلق دي چې په دوی باندې د الله رحمت ضرور نازلېږي. یقینا الله په ټولو باندې غالب دی او د حکمت خاوند دی. د دې مؤمنانو سره او خزو سره د الله وعده ده چې دوی لبا داسې باغونه ورکوي چې لاندې بتري ولې بهيږي او همیشه به پکې اوسيږي. په دې همیشه شنو باغونو کې به د دوی د پاره پاک کورونه وي او د ټولو نه غټه خبره ده چې د الله رضا به دوی ته حاصل شي. همدا لویه کامیابی ده. اے نبی صلی الله علیه وسلم د کافرانو او د منافقانو مقابله خپ طاقت سره کوا او دا غوي سره سختی شروع کړه. اخري زه دا غوي دوزخ دی او هغه ډیر خراب زه د قرار دی. دا خلق په الله قسمونه خوري او وایي چې مونږه هغه خبره نه ده کړې، حالکه دوی ضرور هغه د کفر خبره کړې ده. دوی د اسلام راوړلو نه وروسته کفر وکړو او د هغه کار کولو اراده وکړه چې اوی نه کړې شو. دا د دوی ټوله غوسه خو په دې خبره ده کنه چې الله او دغه رسول دوی په خپل فضل سره غنیان کړی دي. اوس کچری دوی د خپل کار نه منشو نو د دوی د پاره بهتره ده او کوم نه نشو نو الله به ورلا ډېر دردناک سزا ورکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او پزمکه کې هیڅوک تاسو نشته چې د دوی مرستيال او مددگار شي. دوی کې ځینې خلک داسې هم دي چې هغوی د الله سره وعده کړی و چې کو هغه په مونږ فضل وکړو نو مونږ به خیرات وکړو او صالحان به جوړ شو. خو چې کله الله هغوی په خپل فضل سره مالدار کړل نو بخل شروع کړو او د خپل وعده نه مخ داسې واړو چې داغه ور سره هیڅ پروا نشته. نتیجه دا راوتله چې داغوی د دې وعده خلافای په وجه کوم چې هغوی د الله سره وکړه او داغوی د دروغ وینا په وجه
الله داغوی په زړونو کې داسې منافقت واچو چې داغوی سره به د پېښې د ورځې پوری جخت لګېدلې وي. آیا د خلکو ته معلومه نه ده چې الله ته د دوی پټ رازونه او د دوی پټي د غوږ خبري معلومې دي او هغه د ټولو غیبی خبرونه خبردار دی. هغه ته معلوم دي هغه شومان مالداران چې کم مؤمنان په خپل رضا سمال قرباني کوي نو هغه ورپوري ټوکی کوي او په هغه خلکو پوری خنداګانی کوي د چا سره چې د الله په لار کې د ورکولو د پاره د دین سیوا بل هیڅ نشته چې خپل مهنت مزدوري وکړي او هغه ورکړي. الله په دې ټوکو کوونکو پوری ټوکی کوي او دا غوی د پاره دردناک سزا ده. اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو د داسې خلکو د پاره معافي غواړی او کو اون غواړی تاسو کو او یازلهم د دوی د پاره معافي غواړی خو الله به دوی هرگز معاف نکړي ځکه چې دوی د الله او داغه د رسول سره کفر کړي دي او الله فاسقان خلکو ته د خلاصي لار نه خي. کوم خلکو ته چې د غزانه د رستو پات کېدو اجازه ورکړي شوی وو هغه د الله د رسول سره په ملګرتیا نه کولو او په کور کې پات کېدو باندې خوشاله شو او دای خوخه نکړه چې د الله په لار کې په خپل مال او سر باندې jihad وکړي. هغه خلکو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې موزي هغه ته وایا چې د دوزخ ور د دینه زیات ګرم دی کاش چې دوی په دې پوهېدلې. اوس پکار دی چې دا خلک خندا کم کوي او جلا زیاته کوي ځکه چې کم بد کارونه دوی کوي داغه سزا هم داسې ده چې دوی لپی جلا پکار ده. کچری الله تا واپس دوی تراولی او په دوی کې یو ډله د جهاد د پاره د تلو اجازت ستانه وغواړي نو صفا ورته وایا چې اوس تاسو زما سره هرگز تللی نشئ او نه زما په موجودګۍ کې د یو دشمن سره جنگ کولای شئ. تاسو اول ځل ناست غوړه کړی و نو اوس هم د کور ناست سره ناست اوسئ او بیا چې په دوی کې څوک مړ شي نو جنازه هم هرگز مکوا او په قبر هم مو ودرېګا ځکه چې دوی د الله او داغه د رسول سره کفر کړي دي او په داسې حالت کې مړ شوی دي چې فاسقان وو. د دوی مالداری او د دوی ډېر اولاد دي تا په دوکه کې وانه چوي. الله خدا اراده کړی دا چې د دې مال او د دې اولاد په ذریعہ دوی له په دې دنیا کې سزا ورکړي او روحونه تری په داسې حالت کې اوزي چې دوی کافران وي. کله چې یو صورت نازل شي او په هغه کې داوی چې الله اومنه او داغه د رسول په ملګرتیا کې jihad وکړي نو تا ولیدل چې په هغه کې کم خلک مالداران وو هم هغه تا ته درخواستونه وکړل چې هغه دی په jihad کې د شاملېدو نه معاف کړي شي او دای اویل چې مونږ پرېږدا چې د ناس خلکو سره پاتې شو. د خلکو په کور کې د ناستو خزو سره شامل دل غوړه کړل او د دوی په زړونو ټاپاو لګولې شو نو ځکه اوس په هیڅ نه پوهیږي. بل خواته رسول صلی الله علیه وسلم او هغه خلکو چې د رسول سره ایمان راوړې وو په خپل سر او مال سره jihad وکړو او اوس ټول نیکیانی هم د دوی د پاره دي او هم دوی خلاصې مندون کې دي. الله د دوی د پاره داسې باغونه تیار کړی دي چې لاندې تری ولې بهيږي پاغي کې با همیشه اوسي. دا لویه کامیابی ده. د عربیانو باندېسیانو نه هم ډېر عذر کوونکي خلک د دې غرض د پاره راغلل چې هغوی ته د هم د رستو پاتې کېدو اجازت ورکړي شي. په دې طریقه ناست پاتې شو هغه خلک چې د الله او د رسول سره د ایمان د دروغ وعده کړی و. د دې باندېسیانو نه چې کوم خلکو د کفر طریقه اختیار کړی دا ضرب هغوی ته دردناک سزا ور ورسی. ضعیفان او بیماران خلک او هغه خلک چې په jihad کې د شاملېدو د پاره د لارې څخه توخه نمومي کورستو پاتشي نو هیڅ ګناه نشته خو هلا چې په ځړونو کې د الله او داغه د رسول سره د وفادارۍ اخلاص لري په داسې نیکانو خلکو باندې هیڅ اعتراض نشته او الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. دغه شان په هغه خلکو هم سو اعتراض ناراضي چې هغه په خپل تعالی راغلي وو او درخواست درته کړي وو چې موږ له د سورلې سو تنظیم وکړه او تا ورته وویل چې زه تاسو د پاره د سورلو تنظیم نشم کولای نو هغه مجبورن واپس شو او دای حال وو چې د سترګونه اوخ کې بهیدلې
او په دې خبره ډېر خفو چې دومره خرج ورسره نه وو چې په جهاد کې شامل شوي وي. پتا اعتراض په هغه خلکو باندې دی چې هغوی مالدار دي او بیا هم تا ته درخواستونه کوي چې هغوی دی په جهاد کې د شاملېدو نه معاف کړي شي. هغوی په کور کې د ناستو خځو سره شاملېدل غوره کړل او الله یې په زړونو باندې ټاپې ولګولې. نو ځکه اوس هغوی په هیڅ نه پوهیږي چې د الله سره به د هغوی د دې کار څه نتیجه وي. تاسو چې کله هغوی ته واپس ور ورسئ نو هغوی به تاسو ته رنگ رنگ عذرونه پیش کړي، خو تاسو ورته صفا وایئ چې بهانه مکوئ. موږ ستاسو په یو خبره اعتبار نه کوو. الله موږ ته ستاسو حالات خودلی دي. اوس به الله او داغو رسول ستاسو عملونو ته ګوري، بیا به تاسو الله ته واپس بوتلی شئ چې ښکارا او پټ هر څه ورته معلوم دي. هغه به درته اوخی چې تاسو څه کول. چې تاسو واپس شئ نو هغوی به درته د دې لپاره قسمونه خوري چې تاسو ورته څه ونه وایئ. نو بهشکه تاسو ورته هیڅ مه وایئ، ځکه چې هغوی ګنده دي او د هغوی اصلي ځای دوزخ دی چې د هغوی د عمل په بدله کې به هغوی ته نصیب کیږي. هغوی به تاسو ته د دې لپاره قسمونه خوري چې تاسو د هغوی نه راضي شئ، او حال دا دی که تاسو اډو د هغوی نه راضي هم شئ خو الله به هرگز د داسې فاسقانو خلکو نه راضي نشي. دا د عربو باندې سیان خلک په کفر او په منافقت کې زیات سخت دي او د دوی پاکله د دې خبرې زیات امکانات دي چې د هغه دین د حدونو نه ناشنا وي کم چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي دي. الله په هر څه پوهه دی او د حکمت خاوند دی. د باندې په دې خلکو کې داسې خلک شته چې د الله په لار کې خرج کوي نو هغه په ځان باندې د زور تاوان غني او ستا په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوي چې ته پس مصیبت کې اونخله نو دوی با داغه نظام نه ځان آزاد کړي په کم نظام کې چې تا دوی راګر کړی دي، حالکه دوی په خپل د بدای په چکر کې راګیر دي او الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. او په باندې سيانو کې څو خلک داسې هم دي چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او چې څه خرج کوي هغه الله ته د نزدېکت ذریعہ او د رسولنا د رحمت د دعاګانو د اغستلو ذریعہ جوړوي. او واوري تا خامخه د دوی د پاره د نزدېکت ذریعہ ده او الله به ضرور دا خلق په خپل رحمت کې داخلوي. بشکا الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. هغه مهاجرین او انصار چې د ټولو نه اولی د ایمان دعوت قبول کړو او دغه رنګي هغه خلق چې په راستۍ سره په دوی پسې رستو راغلل، الله دا غوی ناراضي شو او هغوی د الله ناراضي شو. الله دا غوی د پاره داسې باغونه تیار ساتل دي چې لاندې بتري ولې بهيږي او هغوی به په هغه کې همیشه اوسيږي. دا لویه کامیابی ده. ستاسو نه غیر چا پیره چې کم د باندې خلق اوسيږي په هغوی کې ډېر منافقان دي او د غشان د مدینه په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې هغوی په منافقت کې کمال ته رسیدلي دي. ته نه پیژنې مونږه پیژنو. نږدې دې هغه وخت چې مونږ به هغوی له 2 سزاګانی ورکړو، بیا به هغوی د زیات لوی سزا د پاره واپس راوستلی شي. ځینې نور خلک دي چې په خپل ګناهونو قائل شوي دي، داغوی عملونه ګډوډ دي، څه نیک دي او څه بد. لری نه ده چې الله په هغوی باندې بیا مهربان شي، ځکه چې هغه معاف کونکي او رحم کونکي دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم، ته داغوی د مالونو نه صدقه واخلا او هغوی پاک کړه او د نیکی په لار کې هغوی وړاندې کړه او داغوی په حق کې د رحمت دعاګانی کوا، ځکه چې ستا دعا به داغوی د پاره د تسلی سبب وي. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. آیا د خلکو ته معلومه نه ده چې هغه هم الله دی چې د خپل بندگانو توبه قبلوي او داوی خیراتونه قبلوي او دا چې الله ډېر معاف کونکي او رحم کونکي دی. او اے نبی صلی الله علیه وسلم، د خلکو ته وایا چې تاسو عمل کوئ، الله او داغو رسول او مؤمنان به ګوري چې تاسو عمل به اوس څنګه وي، بیا به تاسو هغه ذات ته واپس راوستلی شئ چې هغه په پټ او پخکارا په هر څه باندې پوهه دی او هغه به تاسو ته تاسو ټول عملونه وکړي. ځینې نور خلک دي چې داغوی معاملې لا د الله حکم ته پاتې ده
کوئی خوښشوا نو سزا به ورکړي او کوئی خوښشوا نو بیا به پرې مهربان شي. الله په هر څه پوهه دی او د حکمت خاوند دی. ځینې نور خلک دي چې هغوی یو جماعت جوړ کړو د دې غرض د پاره چې د حق دعوت ته نقصان ورسوي او د الله د بندګۍ په ځای کفر وکړي او په مؤمنانو کې جدای راولي او دا په ظاهره عبادت خانه د هغه چا د پاره د استوګنې ځای جوړ کړي چې هغه د مخکینه د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي. دوی به ضرور قسمونه خوري او وایي با چې زمونږه اراده خو د خېګړې نه سیوا بل هیڅ نه وا، خو الله گواه دی چې دوی بالکل دروغجن دي. تو په دغه کندر کې هیڅ کله ونه درېږي. کم جماعت چې د اول ورځې نه د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی وو هغه د دې لپاره زیات موضوع دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږي. په هغه کې داسې خلک دي چې پاک استوګنه خوښوي او د الله پاک اوسیدونکو خلک خوښ دي. آیا نو تاسو څه خیال دی چې بهتره انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانې بنیاد د الله په یرا او د الله د رضا په تلاش باندې کې خو دی وي، او که هغه دی چې خپل ودانې په غورځیدونکو ډډه غاړه باندې جوړ کړه او دی د ځان سره سیده د دوزخ ورته گزار کړو. داس ظالمانو ته الله هیڅ نه غلار نه خي. دا کوم ودانی چې دوی جوړ کړی دا به همیشه د دوی په ځلونو کې د شک بنیاد وي. دا شک اوس په هیڅ شان سره نه لري کیږي سیوا د دینا چې دغه ځلونه ټوټه ټوټه شي. الله خپوه دی او حکمت والا دی. حقیقت دا دی چې الله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې په بیا غستل دي. دوی د الله په لار کې جنگيږي بل هم وجني او په خپل هم وجلي کیږي. د دوی سره د جنت وعده د الله په ذمہ یو په وعده ده، په تورات کې، په انجیل کې او په قران کې. او داسې څوک دی چې د الله نه زیات د خپل وعده پوره کوونکی وي. نو خوشحالي وکړئ په خپل هغه سودا باندې کوم چې تاسو د الله سره کړی دا د ټولو نه لویه کامیابی ده. الله ته بیا بیا واپس کېدونکي یعنی توبه استونکي، داغو عبادت کوونکي، داغه تعریف ویونکي، داغه د پاره پزمکه کې ګرځیدونکي، داغه وړاندې رکوع او سجده کوونکي، د نیکۍ حکم کوونکي، د بدۍ نه منع کوونکي او داغه د حدونو حفاظت کوونکي. دا شانوي د هغه مؤمنانو چې هغوی د الله سره دا بیع کوي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو لا زیر ورکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو سره دا نه خایي چې د مشرکانو د پاره د بخنی دعا وغواړي اگر کو هغه د هغوی خپلوان وي. هر کله چې هغوی ته دا خبره واضحه شوې ده چې دا مشرکان د دوزخ مستحق دي. او ابراهیم علیه السلام چې د خپل پلار د پاره کومه دعا غوښتلی و نو هغه خو د هغه وعده په وجوا کوم چې هغه د خپل پلار سره کړی و. خو چې کله هغه ته دا پته ولګیدا چې پلاری د الله دشمن دی نو داغونه وېزار شو. حق داده چې ابراهیم علیه السلام ډېر د نرم زړواله او د الله نه یریدونکو او صبرناک انسان وو. د الله دا طریقه نه ده چې خلق د هدایت نه ورستو بیا په گمراهۍ کې مبتلا کړي تر سوچ ورته صفا صفا اونخی چې هغوی لا د کومو سيزونو نه بچ کېدل پکار دي. په حقیقت کې الله د هر سیس علم لري او دا هم حقیقت دی چې د اسمانونو او د ځمکې بادشاہي خاص د الله په قبضه کې ده. داغه په اختیار کې ژوند او مرګ دی او تاسو هیڅوک داسې دوست او مددگار نشته چې تاسو داغونه بچ کړي. الله معاف کړل نبی او هغه مهاجرین او انصار چې په ډېر تنگ وخت کې د نبی سره ملګرتیا وکړه اگرچه په هغه کې د ډېرو خلکو زړونه کوګوالی تمایل شوی وو. خو چې کله هغه په کوګوالی پسې لا نړل بلکې د نبی ملګرتیاي وکړه نو الله هغه معاف کړل. بشکه چې داغه معاملہ د دې خلکو سره د مهرباني او د رحم ده او هغه درې کسان هم هغه معاف کړل د کومو معاملې چې ورستو کړی شوی و. کله چې زمکا د خپلې فراختیا باوجود په هغه باندې تنگ شو او خپل ځانونه هم ور باندې بار شو او هغه په شو چې د الله نه د بچ کېدو د پاره
پخپل د الله د رحمت د لمنینا سوا بل هیڅ د پناه نشته نو الله په د خپل مهرباني سره توجه وکړه د پاره د دې چې هغوی الله ته واپس شي یقینا چې هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی اے هغه خلکو چې ایمان راوړې دي د الله نو یریږي او د رښتینو خلکو مرګتیا وکړي د مدینه د خلکو د پاره او د غیر چاپیره باندې سیانو د پاره دا هرگز مناسب نه وو چې د الله رسول پرې خو دی وي او پکور کې ناست وي او داغه د طرف نه بے پروا شوي وي او د خپل نفس په فکر کې اخته شوي وي ځکه چې داسې با هیڅ کله اونشي چې دوی با د الله په لار کې لوګه تندا او ستړیواله برداشت کړي او د کافرانو چې کوم لار خوخه نه ده پاغه به دوی روان شي او د حق سره د دشمنی کولو بدله به دوی د یو دشمن نه واخلي او داغه په بدله کې با د دوی د پاره یو نیک عمل اون لیکل شي بهشکه الله د نیکانو خلقو د خدمت حق نزای کوي او دغه سي دا به هم هیڅ کله ونشي چې دوی دی د الله په لار کې لګیا ډیر سو لګوي او په جهاد کې دی د یو میدان نه دوی تیر شي او هغه دی د دوی په حق کې اون لیکل شي هغه به ضرور لیکل کیږي د پاره د دې چې الله دوی لا د خپل نیکو کارنامو بدله ورکړي خدا سو ضروری نه و چې مؤمنان دی ټول راوتلی وي خدا سي ولی اونشو چې د دوی د آبادای د هرې حصے څخه خلق راوتلی وي او د دین پوهه حاصله کړی وي او بیا واپس تلی وي او د خپل علاقې خلک خبردار کړی وي چې هغه د کفر د طریقې نه ځانونه بچ کړی وي هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي جنگ کوي د هغه کافرانو سره چې هغه تاسو ته نږدې دي او پکار دي چې هغه په تاسو کې سختی بیا مومي او په شي چې الله د متقینو سره دی کله چې یو نوې صورت نازلېږي نو په هغه کې ځین خلک د ټوکی په تور د مسلمانانو نه تپوس کوي چې وایي پتاسو کې د چا په ایمان کې په دې سره زیاتواله راغی د دې دا جواب دی چې کوم خلکو ایمان راوړی دی داغوی په ایمانونو کې خو په حقیقت کې هر نازل شوی صورت زیاتواله راوستي دی او هغه پری خوشاله دي البته چې د کم خلکو زړونو ته د منافقت مرض لګیدل وو نو داغوی په مخکینی پلیتی باندې هر نوی صورت یو بل پلیتی زیات کړه او تر مرګ پوری په کفر کې اخته پاتې شو آیا دا خلک ګوري نه چې هر کال یو ځل دوی په ازمیخت کې اچولې کیږي خو په دې هم دوی نه توبه وباسي او نه سي عبرت حاصلوي کله چې یو صورت نازلېږي نو دوی په سترګو کې د یو بل سره خبرې کوي چې چرته سو خودر ته ګوري نه او بیا غلی شان په منډه بهر وزي الله د دوی زړونه اړولې دي ځکه چې دوی ناپوهه خلک دي ګورئ تاسو ته یو رسول راغلی دی چې په خپل تاسو نه دی ستاسو په نقصان کې پریوتل پاغه ګران دي ستاسو د کامیابی ډیر خواهشمند دی د مؤمنانو د پاره مهربانه او رحم والده اوس کو دا خلق ستانه مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما د پاره الله کافی دی بل معبود نشته مگر هغه دی هم په هغه باندې ما باور وکړه او هغه مالک د لوی عرش دی